پښتانه به وایي زمونږ لویه ګناهدار چې پښتون یم تاسو کې عقل نشته بې شعور یاستئ. 13 ورځ چې کومه مطلب په میرالي کې پیښه راغلې په وزیرستان کې ته خدای بلا غواګانې چې کوم دي نو دا مړې شوي دي. زه تاسو ته ښیم څومره چې نشنل میډیا وه د دې نه مخکې چې کله په 25 جون 2024 کې واقعه شوه او په سن کې د اوښ نه چا خپه کټ کړې وه نو د هغې واقعه چې کوم دی نو دا تاسو لیدلی شئ. دا دی چې د پاکستان ډان نیوز چینل هغه راغستی دی. دا دی چې ارواي نیوز دیو راغستی دی. دا د آج نیوز دیو هم راغستی دی. دغه شان دغه ډیلی پاکستان دی چې د یو خر نه چا خپه کټ کړې وه د اوښ نه بعد دا یې هم راغستی دی. دغه شان پاکستان ټول نه غټ جنګ نیوز نیټورک هغه هم دغه راغستی دی. دغه شان جیو نیوز نه کولی شو جیو نیوز دغه راغستی دی. خو چې اوس کومه واقعه شوې د پښتنو په علاقه کې شوې نقصان د پښتنو شوی دی نو دا هم د یو چینل نه ده راغستی. زه تاسو ته دغه ښیم تاسو په خپله باندې هم دا کتلی شئ. دا د جیو نیوز چې کوم دی نو لیټسټ کو تاسو وګورئ په تازه ترین کې نشته. دا ټول دغه پسې ما سرچ کوم دغه شان ته د 3-4 ورځو پسې پورې زه شاته لاړم مال کېدای شي زما نه غلطي کېږي خو زه پسې شاته لاړم جیو نیوز ارواي نیوز آج نیوز ډان نیوز چې څومره دا نیوز چینل دي دا ټولې پسې ما وکتئ خو په یو چینل کې چې کوم دی ماته دا خبر میلاو نه شو چې په میرالي کې واقعه شوې ده. هلته یو خو دلته چې کوم دی نو په سیکړو باندې غواګانې دا مړې شوي دي. ولې دا یو نیوز چینل نه دی راغستی یو ټي وي نه دی راغستی. دلته نقصان د پښتنو شوی دی. د ایمل ولی خبره چې ډومیسایل میټر کوي نو تاسو ته معلومه چې موږ ډېر زیات بې عقل یستو. دا اسرائیل چې نن د دنیا پاورفول ملک دی نو دا د 1948 نه مخکې دی خانه بدو شو دیو به ځای په ځای ګرځېدل خپله خیمې به ګرځول د یو قسم ملک دی ویسته نو خو په 1948 کې دیو را یو ځای شو او دیو جدوجهد وکړو خپل ملک جوړ کړو او نن هغه دومره پاورفول ملک دی چې نه د دنیا یو اسلامي ملک هغه مخ ته ودرېدلی شي او نه د دنیا یو کفري ملک هغه مخ ته ودرېدلی شي. ولې د هغو سره طاقت وسره د هغو سره شعور وسره هغو چې کوم دی نو ځان دومره اډوانس کړی دی او دومره لیول ته رسېدلي چې یو قسم ملک ته هغو مقابله نشي کولی. په منځ کې چې څوک پورې شعور نه وي راغلی موږ به دغه شانته مسلو سم مخ یستو.